کور له میراث نه ورکوي، ځمکه چې څومره یې ورور یې قبضه کوي. ښځې که خاوند مړ شي هغې ته دا حق نشته چې بل سړی دې وکړي. اما خواښ اسخر په خپل طبیعت که یو ماشوم زوی په سکول کې سبق وایي پنځم جمعات هغې ته یې کینولي. یو ځل مې چمن کې تقریر ورته ووایي پای زنده‌باد او مرده‌باد خو حاکمان دي، دې کې شک نشته. هغې په خپل ځای مجرمان دي، موږ په خپل ځای مجرمان. ولې دا کار دا چا تپوس کړی دی چې د ښځې شهوت زیات دی نو څلور خاوندانو اجازت ولې نه دی؟ دا ما نه خود هم تپوس کړی دی. یو ځل مې تقریر په کالج کې د وکالت کالج کې او ښځې هم ناستې وي یو طرف ته او سړی هم ناست او ښځو به یې پرچې راولېږل چې سړی څلور ښځې کوي او ښځې څلور خاوندان نه شي کولی. دا ولې په اسلام کې ده؟ نو ما ورته وي د دې دوه جوابه یاد لرئ. اوله دا ده چې د واده خو مقصد اولاد راوړل دي، نسب انساني زیاتول. نو که سړی څلور ښځې وکړي نو څلور نوجوانان پیدا کولی شي په کال کې، او ښځه که څلور خاوندانو کې نو ماغه یو ملا بادر به راوړي. نو پیدا یې څه وکړه؟ څلورو سړو ورسره جمع وکړه، ښځې خو یو راوړي، او سړی چې څلورو ښځو سره جمع وکړي نو څلور نوجوانان پیدا کېږي. نو سړي ته که اجازت وي نو په هغې نسل انساني زیاتېږي، او ښځه نسل انساني نشي زیاتولی د سړو په زیاتېدو. که شل سړي کې وخېږي نو ماغه یو ملا بادر به راوړي. ټیک ده که نه؟ دا خلک خو په دې څرګندو خبرو خپېږي. بل دا چې سړی څلور ښځې وکړي، څلور زامن یې راوړل مثلا، نو نسب دار چا معلوم دی؟ دی مور ده، دی پلار دی، دی مور ده، دی پلار دی، دی مور ده، دی پلار دی. یو یې ښځې څلورو سړو سره نږدېکت وکړه او ملا بادر ته پیدا شي، دا د چا زوی دی؟ ښځه خو معلومه ده، مور خو معلومه ده، خو پلار یې څوک دی؟ ستنې به ولوئ، وینه به لباسو ته لیږي، نه یې کې نسب ختمېږي. دا د چا زوی دی؟ د دې سړي زوی دی که د ده زوی دی که د ده زوی دی؟ او چې سړی څلور ښځې وکړي نو نسب یې معلوم دی، حقوق یې معلوم دی، هر شی معلوم دی. نو دا رازونه دي پکې. پوهېږې که نه؟ بل شریعت سړي ته ډېرو ښځو اجازت کړی، انګریزانو په ملک کې نشته. یو ښځه د یو سړی لس دولس کاله یې تېر که اولاد نه راوړي، مثلا ښځه شنډه ده، نو دا ښځه چې دا ښځه پرېږدي دا به څوک کوي اوس؟ او که دا ښځه چې دا ښځه دې ځکه ژوند یې ورسره تېر کړی دی، ځواني ورسره زړه کړې ده، محبت یې ورسره، او بله ښځه دې موکي د دواړو حقوق دې پوره کړي. دا ښځه چې دې پرېږدي، انګریزان وایي یم به کوي، ښه چې یوه کوي اولاد نه راوړي هغې پرېږدي، دا ښځه به څوک کوي اوس؟ دا خو زړه ښځه شوه اوس. نو اسلام ورسره انصاف کړی دی چې نه، ځواني تا سره تېره کړې ده او دا دې بله مو که. ښځه کې بیماري راځي، هره میاشت اووه اته ورځې بیماره، خاوند ورته نشي نږدې کېدی، اولاد چې راوړي څلوېښت پنځوس څلوېښت ورځې نفاس وي. دغه ورځو کې د خاوند تقاضا پیدا شي، دی به څه کوي؟ دا ښځه چې زنا دې وکړي، او که دا ښځه چې په جایزه طریقه ښکلې ښځه وکړي، یوه معذوره ده بلې سره نږدې کتو،
شریعت څومره احسان کوي چې څوک یوه ښځه وایي نو هغې خو زنا روا کړې ده، هغې وایي یوه ښځه ده که بیماره یا څلوېښتي وي نو ته بلې ښځې سره نږدې شه. زمونږ په دین کې خو زنا بنده ده. د دې وجې نه یو سړی څلور ښځې کولی شي. ښځه څلوېښتو پنځو څلوېښتو کارو نه پس اولاد بند شي او د سړي دا خواهشي زما زامن خدای پاک نورم راکړي، نو دا ښځه چې دا ښځه پرېږدي او که دا ښځه چې بله نوجوانه ښځه وکړه خدای پاک به نوره سلسله د زامنو درکړي، ځکه سړی تر اخره پورې اولاد راوړي، ښځه ودرېږي. ښځو کې بیماری زیات نو شریعت احسان کړی دی. یہ حدیث شریف ته ګورئ. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن زيد بن حارث. دا برست وایي ما جوړول نه ښځې د بار ته نوځي، د ښځو څه ضرورت بغیر د مجبورۍ نه چې شریعت روا کړي دي هغې کې وتې شي نورو کې نه. ولا وربک دا برته ووایم که دا هم دغه معنا ده چې هغې افغانستان کې اسلامي حکومت ته یو جنکۍ خرڅوي، نو جنکو خرڅول خو دا د هغې قمقلو خلکو کار دی، اسلام کې خو اجازت نشته. ته دې ته وایي چې اسلامي حکومت دې ته وایي چې د ملایکو حکومت شي او ټول خلک دې یکدم ښه شي. ټول خلک خو یکدم نه ښه، بعضې رواجونه یې تاسو ته زه څومره وایم چې نسوار مه کوئ، ډېر نسواریان به اوس هم دی، نو دا ګناه زما ده او که ګناه د بخاري ده او که ګناه ستاسو ده. هغې عزیزانه ما ورته په خپله ویلي دي کابل په انټرکان هوټل کې ټول علماو اجلاس او تربیتي کورس، ما ورته دا یو څو سیزونه بند کړي، یو مې پکې دا مې اوس خو باقي کار د خلکو رواج بدلول خو ډېر ګران کار دی، که نه یې کوشش کوي. جهاد فرض کفایه کېږي په هغه چا چې څوک د هغه ځای نه لري او چې په چا جنګ راشي هغې باندې فرض عین کېږي. ښځه په ښځه بدلول ناروا دی، دې ته شغال وایي د الله به راشي. دې حدیث شریف ته ګورئ. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن زيد بن أسلم عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حضور مبارک ہوئے یو معنا د حدیث ته ګوره، یو دی کې یو اشکال، یو تطبیق د باب سره، نو د درو واړو مقاصدو ته خیال کړه. اول معنا د حدیث شریف اريد النار، سید الکائنات وی ما ته اور خودل شو، نو دا د کسوف په مانځ کې حضور مبارک مسکو د کسوف او دوزخ ورته خدای خوده، دا سه رست شو پکې جنت ورته خدای یا خوب کې ورته خدای پاک خودل دی، اريد ما ته او خودل شو. سوگوی دا معراج پشپا یادی، خود دا معراج پک مراد بی بی رایتو پکارو،
مولیدو ځکه چې هغه په خپله تلو دلته وریدو ما ته وښودلی شو په صلات کسوف کې یا په نوم کې په خوب کې رویا کې فإذا اکثر اهل النساء وملیدل چې اکثر اهل د دوزخ ښځینې دي یکفرنا دا گویا جواب د سوال مقدر دی چې قربان دا ولې وی د کفر د وجه کفر کوي قیل یکفرنا بالله کفر په خدای کوي ما قال یکفرنا العشیره و یکفرنا الاحسان د خاوند ناشکری کوي او د احسان ناشکری کوي د دې ناشکرۍ ته حضور مبارک کفر وي مثال یې څه دی حضور مبارک ښیي لو احسنت الی احداهن الدهر که یو ښځې سره د ټول عمر احسان وکړه ثم رأت منک شیئا بے اولید ستا د جانب نه یو معمولی شی من کستا د جانب نه یعنی کله بے اختیار درنه داسې خبره شوي چې د هغې په طبیعت صافه نه او شیئا څه معمولی نو تنوین د تنکیر دپاره تقلیل دی او من یعنی تا قصدن هم نه کړې ستا د جانب نه داسې خبره وشوه یعنی همیشه ولا قیمتی جامع راوړی خو دا دل اتفاقا قیمتی میلونه شوه لږه کمه دی راوړه په ټول عمر کې نو دا به څه وایي قالت دا وایي ما رأیت منک خیرا قطو ما ندلی ستا د جانب نه هېڅ قسمه خیر لره ټول عمر په عمرونو کې څومره دوام د سلب او د تاکید چې دي ټول یې راوړه ما رأیت ما ټول عمر نه دی لیدلی صیغه د ماضي شو او منک ستا نه بلکې ستا د اړخ نه ما چېرته خیر نه دی لیدلی نه د خپلوانانو را سره کړی دی نه د رور کړی دی نه د مور کړی دی نه د خور کړی منک ستا د اړخ نه او خیر نکره دپاره چې نکره ظاهر وي په عموم کې او چې سیاق د نفي او د استفهام کې راشي نو نس شي په عموم کې نو ستا د جانب نه هېڅ قسمه خیر په خیرونو کې ما نه دی لیدلی او قطو بیا پې مهر و هرګز حضور پاک ته یې ویلي وی ستا د اړخ نم چېرته ما ته په عمر کې خیر قدر یې نه دی رارسېدلی هېڅ قسمه خیر د ګوتې عمره خیر وی دا د ښځو طبیعت وی دې کې ناشکري ده ټول عمر ورسره احسان کوه خو که یو ورځ پکې لږ کمې راغی نو پوزه به یې تراوئ ښځه چې یو واده له لاړه شي او د بل چا جامې لږې ښه وویني چې کور ته راشي نو خپه ناست دی ولې وی خلقو له هر څه راوړي او تاسو چاله څه نه راوړئ نو خود دا طبیعت ناشکری ده پکې ډېر او په ناشکری خدای پاک هم خفه کېږي او انسانیت هم ته خفه کېږي نو وایي دا د خاوند ناشکري کوي د دې وجه نه به دی دوزخ ته ډېرې ځي د انسان شکر ادا کول دا هم د خدای دی من لم یشکر الناس لم یشکر الله ځکه خدای خو داسې احسان نه کوي چې په ټوکرۍ کې د اسمان نه راکوشي او د چا زړه کې داعیه واچي نو هغه ورسره پیسې ورکړي څه احسان ورسره وکړي نو دا چې تا سره خلک احسان کوي دا هم د خدای په حکم کوي او د خدای په اراده کوي نو ته د شکر د دې واسطې ادا کوه هغه شکر د ذل واسطې هم دی دا خو معنا شو سوال پکې څه دی
سوال دا دی چې حضور مبارک وای ما ته خدای دوزخ وښودو او اکثر باشندگان پکې ښځې وې، ښځې پکې ډېرې وې. نو دا خو د یو بل حدیث سره معارض معلومیږي چې په جنت کې به ښځینې ډېرې او دې کې وایي په دوزخ کې ښځینې ډېرې. ښځینه په وزیرستان کې ښځې ته ښځینه وایي. نو د دې حدیث نه معلومیږي چې دوزخ کې ښځې ډېرې دي او نور روایت نه معلومیږي چې جنت کې ښځې ډېرې دي. نو علماء په درو طریقو تطبیق کوي. چې دا حضور مبارک وایي چې ما دوزخ کې ښځینې ډېرې ولیدلې، نو دا اول الامر خبره ده. اول کې به ښځې ډېرې په دوزخ کې، بیا په سفارش د انبیاء کرام او اولیاء و صالحین و شهدا او یا په عذاب نه پس روزي، نو بیا به په جنت کې ډېرې. نو دا چې وایي په دوزخ کې ډېرې دي دا اول وحلت دی، او دا چې وایي په جنت کې ډېرې دي نو دا آخري وحلت دی. نو زمانه بدله شوه نو تناقض ختم شو. تناقض او تعارض یو معنا ده. په اول کې به دوزخ کې زیاتی، په آخر کې به جنت کې زیاتی. دویمه توجیه دا کړي چې دا اول کې دوزخ کې زیاتی یادی دا په اعتبار د نفس ولادت سره. شمیر د ښځو زیات دی او په جنت کې به هم زیات دي، دواړو ځایونو کې زیاتې دي، ځکه ولادت د ښځو زیات دی په نسبت د سړو، نو شمیر د ښځو زیات. دی وخت کې په ټوله دنیا کې تقریبا 6,000 خلک پیدا کیږي په یوه ګنټه کې. او 18,000 مري په یو ګنټه کې. 8,000 فی ګنټه رفتار باندې دنیا سات په سات زیاتېږي. دی پیدا کیدونکو کې ښځې زیاتې دي په نسبت د سړو. او مرګ د سړو زیات دی په نسبت د ښځو. د سړو بیماری زیاتې دي، سړي په جنګونو کې مري، سړي په بمونو کې مري. لاړ شي افغانستان کې سړي ډېر دي که ښځې بې اندازې زیات دي. عراق ته لاړ شي یو فوج چې هغه رستکو 100,000 سړي پکې مړه شو، ښځې پاتې شو. نو سړي په مختلفو واقعاتو او حادثاتو جنګونو کې مري، ښځې د هغې په نسبت ډېرې کمې مري. نو د ښځو تعداد پاکستان کې زیات دی، 250 په 100 کې ښځې دي او 48 په 100 کې دا سړي دي. تقریبا 55 لاکه ښځې دې وخت کې زیاتې دي د سړو نه په پاکستان کې. او په ټول ایشیا کې افغانستان، ایران، عرب
دې بر اعظم کې 11 کروڑه ښځې زیاتې دي د سړو په دنیا کې یو ملک دی چې ښځې پکې کمې دي د سړو په نسبت هغه جرمنی دی جرمني کې ښځې کمې دي په نسبت د سړو د دې زیاتو ښځو خو شریعت دا علاج راوښتی دی چې دویمه ښځه وکړه چې دویمه ښځه په دنیا کې بنده کړي د دې زیاتي ښځو به څه کوي دوی به څه کوي تقاضا به څنګه پوره کوي نفقه به یې څوک پیدا کوي نو دې وخت کې په ایشیا کې 11 کروڑه ښځې زیاتې او په پاکستان کې 55 لکه نو شمیر په جنت کې ډېر دی په دوزخ کې ډېر دی او په اعتبار د ولادت سره یعنی شمیر یې زیات نو دواړه حدیث په خپل ځای صحیح دي دریم تطبیق دار چې ښځې په دوزخ کې زیاتې دي په نسبت د سړو د دنیا ښځې او په جنت کې ښځې زیاتې دي په نسبت د سړو پس د زم د حور عین نه د دنیا ښځې به وي او حورې به هم ورسره شي او ښځو شمېر زیات شو او حورې هم ښځې دي که نه ټول ژوند یې د ښځو دی ټول بدن یې د ښځو دی وحور عین وکواعب اترابا چې ادنا جنتی ته 2 حورې ورکېږي او یا حورې ورکېږي نو شمېر د ښځو به زیات د یو سړي به ډېرې ښځې او خدای پاک په یو سړي کې د 100 سړو طاقت اچولي نو دې د شواروس په اندازه کې 100 زره جماع کولی شي خو مني به ترې نه خارجېږي هوا به ترې خارجېږي او هوا خوشبویه ده جنت کې دا خراب مواد نشته لاړې متیازې ګندګي ځکه غذا ټوله نوراني ده ناغه په ډکار په اګرمي سره هضمېږي او په اودسمات یې نه ولکم وازواج مطهرة وهم فيها خالدون مطهرة من الحیض والنفاس نو تقاضا به پوره کوي خو هوا به ترې خارجېږي د سړي نه نو په هغې به یې تقاضا پوره کېږي او دا طاقت به پکې که سړي له 100 ښځې ورکړي او ده کې طاقت نه وي نو څه به وي دی خو عذاب دی نو خدای پاک به سړو کې طاقت هم نو جنت کې به هم ښځې ډېرې سره د زم د حور عینو نه او دوزخ کې هم ښځې ډېرې دي په نسبت د سړو ډېرې دي نو دواړو ځایونو کې ډېر دا سوال او دا جواب شو دریم تطبیق د باب سره تطبیق په دې کې دی چې حضور مبارک تقسیم د کفر وکړو د ښځو ناشکرۍ ته هم کفر ووی نو تپوس ته وشو چې قربان دا کفر بالله دی نه وی نه دا کفر بالله نه دی دا کفر د عشیر او د نعمت او د احسان دی یعنی دا ادنا درجه د کفر دا نو بیان د انواع یا بیان د مراتب د کفر پکې راځي یو کفر حقیقی دی کفر بالله او یو کفر د عشیر او د احسان دی یا یو مرتبه اعلی ده چې هغه کفر بالله دی مخرج عن الملت
او یو کفر ادنا دی چې هغه کفران العشیر دی. درته ووایم که بس بیا نو مرګ څنګه دی؟ مردار دی، مرګ یا مردود، بے فاتحه بے درود. چاوی جمعه منزل خواتین نازی منزی خواواد خمونزی کور کی غورا دی او دا کور نا کوٹا کی او دا کوٹی نا کوٹانے کی چه سمرا افتر بینو دا خود منز پکی غورا دی. ان تبلیغ لا دا خود وطل دا تبلیغیانو نا تپوسو کے دا ما خودرتا نپروسی اور پر تبلیغ پانو بانو والے پر جنگ اخسک.
په علاقې د ضدیت سره. او دا دی ویل چې اطلاق د کفر په معاصی باندې د اطلاق حقیقي دی، ځکه کفر کلی مشکک دی او اطلاق د مشکک په ټولو افرادو په اقوا او په ادنا یو شانتي حقیقي وي. لکه اسود کارغه تم وي او د کارغه نه ښکته تور سیستم وي، معمولی طور ته، اعلی طور ته، متوسط طور ته، ټولو ته اسود وي. دا خړمبي باب کې تا وویل. نو یو سوال پیدا کی دا سوال تحلیل په دوه طریقو ده. اول سوال دا چې چا کې خصلت د یو کفر وي نو اطلاق د کافر پر روا شو، که ادنا د کفر وي هم، ځکه ادنا د کفر تم باندې اطلاق د کفر حقیقتا ته ووی، نو چې چا کې مبدا د اشتقاق وي نو حمل د مشتقي پر روا وي. نو چا کې چې یو خصلت د کفر وي نو کافر وینا ورته روا شو. نو یو مسلمان کی مثلا کذب وی، یو مسلمان کی زنا وی، یو مسلمان کی غلا وی، دا ټول خصال د کفر دی، نو اطلاق د کافر پر روا شو. نو د معصیت خاوند ته کافر ویل شو، نو دا خو د خوارجو مسلک شو. خوارج د معصیت خاوند ته کافر وای. نو چې د کوم ځای نه تښتېدې دا هلته بیا راغلی، لزم القرار على ما عنه الفرار. ته خو د خوارجو رد کې. نو چې چا کې یو کفرن دونه کفرن وي نو اطلاق د کافر به پرې روا وي. نو په دنیا کې څوک پاتې شو چې کفرن دونه کفرن پکینی بغیر د معصومینو نه چې نبی کریم دی. دا تحلیل اول شو. دویم تحلیل دا سوال هغه دا چې په علاقې د زیت معصیت ته کفر ویل کېږي، نو طاعت ته ایمان ویل کېږي. نو که چا کې یو خصلت د خصالو د ایمان نه وي، لکه صدق، د عهد پابند، سخاوت، حیا، مؤمن ویلی شي. او یو سړی د سر نه تر پښو پورې نیک وي خو یو خصلت پکې د خصالو د کفر وي لکه کذب، نو ته ورته کافر ویلی شي. نو مؤمن ته کافر او کافر ته مؤمن اطلاق جائز شو ستا په باب ځکه خصالو د ګناهونو ته اطلاق په د کفر کېږي حقیقتا. نو په تقاضا د ضدیت سره خصالو د طاعاتو باندې اطلاق د ایمان کېږي. نو چې چا کې خصلت د کفر موجود شي کافر ورته وایه، او چې چا کې یو خصلت د خصالو د ایمان موجود شي نو مؤمن ورته وایه. نو ډېر کافران به مؤمنان شي
او ډیر مؤمنان به کافران شي. دا سوال دی. سوال پیش ہے. الحمدللہ. چې په خپل عمر کې نه رقي سړي ته یادېږي. جواب تحلیل میں پر دو طریقوں مطابق دا سوال. آدھا چمن منو چاہ کے خصلت دا کفر موجود چی اطلاق دا کافر دے پراواش ذکر وجود دا مبدی تقاضا دا صحت دا حمل دا مشتقی چاہ کے بیاض بھی ابیض ورطویل کی دیش چاہ کے سواد بھی اسود ورطویل کی دیش چاہ کے حمرت بھی احمر ورطویل کی دیش نو چاہ کے او خصلت دا کفر کافر اطلاق پر آوارے خو منگا چی منع کو منع شرعن و اصطلاحن کو نو لغتان لغتاً دے کافر خو شرعاً ورطا کافر نوی و اصطلاحات وجہ دارا چی پشارا کے دا کافر اطلاق پاگا چاکی گی چی کفر مخرجہ عن الملت پکی موجود شی نہ کفر پمانا دا معصیت نو پر شرع شریف کے او پہ اصطلاح دا اہل اسلام کے کافر آگا چاہتا ہوئی چی کفر اعلی آگا مخرج دا ملت دا پکی موجود شی نو پا وجود دے او معصیت اگر چی اطلاق پہ دا کافر لغتاً جائز دے او منع شرعاً و اصطلاحاً دا چی خلق خلاف دا غطلان نشی دا درنبی سوال جواب شو. دا دویم سوال جواب چی پا کافر کی او خصلت دا ایمان ناشی لکا سیدا نا پا کنگو دا چی آبان اطلاق دا مومنو شی ذکر تویں پدے طاعات و اطلاق دا ایمان حقیقتاً دے لکا پا خصال دا معصیت چی اطلاق دا کفر حقیقتاً نمونگویو چی کافر تا مومن سکا نوی لکی گی چی دا کفر و دا ایمان پا میانس کی مقابلہ لکا دا صحت و دا مرض دا کفر عیب دے او ایمان صحت دے نو عرف کی دادا چی پا یو مریض کی یو خصلت دا صحت موجودی آغتا سوک صحیح نور ایمان صحت دے اور کفر مرض دے اور پا یو صحیح کی خصلت دا مرض موجودی نو خلق ورطا مریض ہوئی یو سڑے ٹول رو جوڑ دے خو زکام موالے دے تو اے مریضوں یو کم سل درجے صحیح دی یو درجہ مریض دی اور کو سڑے مریض بھی ٹی بی مریض دی او غلغلے بس آخری ذن کدنے دے دے پا یو درجہ کی صحت لری
خدا سے سړي ته څوک صحیح نه وایي. د ټي بي مریض چې په غاړه پروت دی، اگر چې یو نوع د صحت پکې شته، دته څوک صحیح نه وایي. نو د کفر مثال د مرض او د عیب دی، او د ایمان مثال د صحت دی. نو په یو انسان کې چې یو خوی د مرض موجودی، نو مریض ورته ویل کېدی شي. او که په یو انسان کې یو خوی د صحت موجودی، نو صحیح ورته نه ویل کېږي. نو که په کافر کې یو خصلت د ایمان موجود شي، مؤمن ورته نه ویل کېږي. او په مسلمان کې چې یو خصلت د کفر موجود شي، نو کافرون لغتا ویل کېدی شي. ومنه اصطلاحا و شرعا ده. اوس دا بریلیان د سید الکائنات باندې اطلاق د عالم غیب کوي، او دا بوی چې دا غیب ورته خدای ښودل، دا ښودل. دا شک نشته چې په زرګونو غیبونه زموږ ښکلی پیغمبر ته خدای ښودلی دی. خو د عالم غیب اطلاق په لغتن روام دی، ځکه عالم غیب هغه ته وایي چې د غیبو نه خبر دی. خو په شرع کې د اطلاق نه دی او په اصطلاح کې، ځکه په شرع کې عالم غیب هغه چاته وایي چې درې صفته یې پکې. اول دا چې علم مستفاد د غیر نه ني، منشأ د علم ذات بخپله. دویم دا چې قطعي وي. دریم دا چې محیط وي جمیع اشیاء ته. دا صرف د خدای د علم صفت دی. علم د خدای چې دی، منشأ د هغې ذات د خدای دی، هغه مستفاد د غیر نه نه دی. د انبیاء کرام علم د خدای نه مستفاد دی. دویم شرط خو پکې موجود دی چې علم د انبیاء کرامو قطعي وي، ظني نه وي. خو دا دریم شرط چې محیط وي هر څیز ته، دا پکې نشته. او د شګو شمېر په سمندرونو کې څومره شګې دي، د باران څومره څاڅکي دي، د مارغانو څومره شمېره ده. د دې د پیغمبرانو سره تعلق نشته. لکه ورته نی معلوم، نو صعیب نه دی د هغوی په ښکلې ذات کې. او خالق ته معلوم یې ځکه چې هغه پیدا کړي. دا ونې غنې او څاڅکي دا څوک پیدا کوي؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. نو که د بعض شیانو د غیب و د وجه نه حضور مبارک ته عالم غیب وی، نو لغتا جائز دی. خو په عرف په شرع کې اطلاق نه راغلی، نو په اصطلاح. داسې که تاسو عرف ته وګورئ، دا ما ته معلومه چې ډسپلین ګولۍ سرخوی کوي. دا تاسو ته معلومه ده چې سنا څلوښه خېټې کولاوئ. دا تاسو ته معلومه ده چې سریدان ګولۍ څوک وخوري، تبه یې ښه کوي. خو په دې یو جزئیت دوه باندې تاسو ته څوک ډاکټران او حکیمان نه وایي. ډاکټر او حکیم هغه ته وایي چې د اصولو د مرض او د اصولو او قواعدو د علاج نه خبري. نو د جزئیاتو په علم باندې اطلاق دا عالم نه کېږي. اوس دا خو تاسو ته معلومه ده چې اودس کې څلور فرض دي، خو تاسو ته فقیهان نه وایي. تاسو ته دا معلومه ده چې فاعل مرفوع مفعول منصوب، خو تاسو ته نحویان نه وایي. نحویان او فقیهان ماهرین د قواعد او د فقه او د نحو ته وایي. په جزئیاتو په یو څو په شمېر په یادولو سړی نحوي او فقیه کېږي نه. نو دا شان عالم غیب انبیاء کرامو ته خدای پاک د ډېر غیبو څیزونه ښودلي دي، او هغې والا معجزه ګرځولې ده. خو د دې بعضو جزئیاتو د وجې نه اگر چې ورته ده وویلي شي چې عالم غیب دی، د دغه غیب
اور فن و شرعن هغې ته عالم غیب نه ویلې کېږي. پوه شوې؟ نو زر به تا ته بریلی ده ووایي چې ولې فلانکي کې ځای دا نه ویلې چې فلانکي وخالته ده، ټیک ته ویلي دي. دا د حضور معجزه وه. ډېرو څیزونه بیان یې کړي دي. مونږ قیامت کې به دی، قبر کې به دی، حوض کوثر کې به دی، جنت دروازې دومره دي، دوزخ دا دی، د جنت مخې ته نهر دی. دا ټول له غیبو خبرې دي که نه؟ دا خو مونږ چې اورېدلي دي، خو د حضور پاک د خولې مبارکې نه مو اورېدلي. پوه شوس؟ نو جواب خلاصه دا شوه چې چا کې یو خصلت د ایمان وي نو هغه ته مؤمن نه ویل کېږي، او چې چا ته خصلت د کفر وي نو هغه ته کافر لغتا ویل کېدی شي، خو عرفا و شرعا نه ویل کېږي، ځکه متبادر د کفر نه کفر مخرج عن الملت دی. او د عالم غیب اطلاع په شرع کې هغه چاته وایي چې هغه کې درې صفت وي. او الله چې علم منشه د علم مستفاد د خپل ځان. زه تا ته ووایم چې ستا جیب کې 10 روپۍ دي، نو ته خو عالم غیب نه کېږې، ځکه دا خبر ته ما ووایي. یا علم د آلاتو په ذریعه، د اسبابو په ذریعه، لکه امریکې خبرې اورې، یا په ایکسرې باندې بچې معلوم کړي، نو دې ته علم غیب نه وایي. چې بغیر د ظاهري اسبابو، بغیر د اطلاع د چانه تا ته د هغې علم وي، دا صرف صفت د خدای پاک. علم غیب دو معنا دي، یو غیب صفت د علم او یو غیب مفعول د علم د مغیبات. انبیاء ته خدای علم د مغیبات کړي، علم غیب چې د غیبي صفت دی دا مختص د خدای پاک وه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولله غیب السماوات والأرض. غیب وی دغه بادام دانې ته چې پاډوکي کې دن نه، ځکه دا پټی فی غیابة الجب، فی غیابة الجب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین. نو سوال په 2 طریقو سره شو، دا غي جواب په 2 طریقو. د لومبه طریقې خلاصه دا چې چا کې خصلت د کفر، اطلاق د کفر د پیرواشي لغتا، خو مونږه منع شرعا و اصطلاحا وایو. او د دې جواب دا چې په یو خصلت د خصال د ایمان سره اطلاق د مؤمن پینې کېږي، ځکه د ایمان مثال د صحت ته او د کفر مثال د مرض دی. نو په یو صحت په یو خبره سره مریض ته څوک صحیح نه وایي، او صحیح کې که یو خبره د مرض راشي نو خلک ورته مریض وایي. نو امام بخاری جواب کوي د دغه سوال مقدر، او دی وایي چې ټیک ته معاصي د جنس د کفر نه دی، د دې په عمل باندې سړی کافر کېږي نه. نو مونږه د موافقت د خوارجو سره نه کوو، خوارج خو مرتکب د معاصیو ته کافر وایو. مناسبت واضح شو، ځکه د دې سوال منشه د لومبې بابو، او دې باب کې جواب دی راغی. سوالو چې ناشیو د لومبې باب، دې باب کې جواب د دغه سوال. درېمه شرح د باب ته ګوره. تانیو سے په جواب د بدعتیانو کې ویلو که د بعض مغیباتو د علم د وجه نه حضور مبارک ته عالم غیب وایي، نو بعض مغیبات علم خو خدای بعض حیوانات علم ورکړی دی. ټیک ته د انبیاو خو لوی شان دی، خو بعضې څیزونه خدای حیواناتو ته هم ښودي. لکه بخاری کې به راشي چې چرګ आवाज وره تاسو سبحان الله وایو، د خدای نه سوال وکړئ،
فإنه رأى ملكا چرګ ملائکه ویني او خرچ آوازو کی نظر لا حول ولا قوة الا بالله فإنه رأى شیطانا امولا چرجک دا سزمکی تو بوری لانده چنجی معلوم یوم معلوم مالی على الحدود او مولا حدود سلیمان علیہ السلام توئی انی احط بما لم تحب به وجئتك من سبع بنبأ یقین دا سی شی میولی دی چیتا تینے خبر نو بریلیان نا ولا شوی دا حتکو که دا حضور پاک او دی پا مسئلہ نبیگی جاہلان دا حقیقت دا دین ننوی خبر قدرے مشرح تے گور باب المعاصی من امر الجاہلیہ معاصی امور دا جاہلیت جاہلیت زمانے تو چی دا حضور نمخ کشے ہوا دیکھا دیکھ جہالات زیاد دا بقایا دا زمانے دا جاہلیت دا جاہلیت خبری دی معاصی ولا يكفر صاحبها بارتكابها فمعاصیو پا عمل خاون دے کافر کی نا ارتکاب ویلے دے عقیدہ تین ندے ویلے دا سنوی ولا يكفر صاحبها باعتقادها بلکہ لا يكفر صاحبها بارتکابها پا عمل دا معصیت سڑی کافر کی نا نو دا الحق و السنت و عقیدہ خوارج و معتزلہ پہ ارتکاب دا معاصی و سڑیر ایمان نا خارجی او خوارج ورطا کافر ہوئے نو دے پہ رد گئی ولا یکفر صاحبها بے ارتکابها صاحب دا معاصی و تا کافر نویلی کی گی پا عمل سارا ارتکاب عمل تا ہوئے اعتقاد نا ارتکاب الا بالشرک مگر کا شرک ہوگا شرکا معصیت تے اعلی مرتبہ رہا چیز دے پر ارتکاب سڑے کافر کی ذکر حضور مبارک ویلی دی ابو ذر غفاری تا انکم رون فی کا جاہلیہ ادار رست حدیث را روان دے ابو ذر غفاری و صحابی تا کنزل اکڑل چیتا دا توری وینزوی نا شکایت کو حضور پاک تا حضور پاک تی روستا ویتا کہ خود جاہلیت خوی دے کنزلی دی کنزلی خود جاہلیت خبری دی مدد دی عمل تے جاہلیت ہوئی خود تے کافر ہوئے چیتا کافر شی توبہ وار دی کنزل تے جاہلیت ہوئی معلومہ داشت چی معاصی امور دا جاہلیت تے بل خدای وای چې ماوی چې شرک باندې سړی کافر کیږي ذکر خدای وای ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء شرک هغه ګناه چې هغه د کفر ده دا خدای نه بخي او لاندې قابل د معافی دی نو چې لاندې قابل د معافی دی نو معلومه دا شو چې یو شرک شو یو ما دون الشرک شو نو په شرک سړی د ملت نوزي او پا مادون شرک نوزی دا دا جنس دا معاصیونه دی دکا خدای دا آغا تحت المشیت کرنی دی کزی اغوارم دا بیو بخم او شرک پا بارک قطی فیصله دا دا چیزی نبخم معلومه دا شد چه شرک کفر دی او دا شرک دا لان دی معاصی دی چه آغا قابل دا عفیم دی که خدای اغواری دادا الا بشرک دلیل شو وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فسماها المؤمنین خدای وی سورت حجرات کے کدو ڈلے دا مسلمانانو پا جنگ شی نو تاسو صلحو کے گورا قتال معصیت تے خو صاحب دا قتال تے مومن ہوئے
که دوه ډلې د مؤمنانو په جنگ شي نو که په جنگ سړی کافر کېدی نو دوی دواړو ته به مؤمنان نه وي نو خصلت پکې د جاهلیت شته خو اطلاق پې د کافر نه کېږي بلکې اطلاق به پې د مؤمن کې معلومه دا شو چې په معصیت سړی د ایمان نه نوځي که په معصیت د ایمان نه وتې نو په قتال به دوی د ایمان نه وتلی قتال معصیت دی بیا به ورته مؤمن نه ویلی کېدی او خدای پاک ورته مؤمنان وایي وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا د قتال باوجود دوی ته مؤمنان وایي فسماهم المؤمنین خدای ورته مؤمنان ویلی دی معلومه دا چې د معصیت په ارتکاب سړی کافر کېږي نه که کافر کېدی نو د قتال والته به مؤمن نه وي پوه شوې حسن عبدالرحمن مخکې باب کې کفرونه تېر شو کفر شپږ قسمه ده چې سړی پې کافر کېږي اول کفر د انکار ده چې زه نه منم خو علم هم ورسره نی لکه د عام کافران دوی د حقانیت د ایمان نه دي خبر او منکر دي ځینې هندوان سیکان دا نور دویم ته کفر د جحود وایي چې علم ورسره وي او بیا نه یې مني پیږي نو دې ته کفر د جحود وایي دریم کفر د عناد چې پیژني مو اقرار هم کوي احیانا دا صحیح ده خو نه منم ضد کوي سلورم کفر د استکبار ده واستکبر استکبار کفر د استکبار دی ته چې بار بار اعتراف کوي خو یې نه منم عناد کې کله نا کله اعتراف کوي اقرار کوي او استکبار کې بار بار کوي خی پیژنم خی ویما ستاسو دین حق دی و نه منم پینزم کفر د مستحزی ده مستحزی ټوخی کئی دین پوره فالیوم الذین آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وإذا مروا بهم يتغامضون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين ټوخی کئی دین پوره منتب استاد سے بے کفر دا مستحدید دی کفر دا نور و نزیاد ذکر منیم نو ٹوخی کئی گیری پوری دین پوری جماعت پوری قرآن پوری نو دیتا کفر دا مستحدی ہوئی شپگم کفر دا نفاق نفاق دیتا ہوئی چی پخلی اسلام وی او پزلکی کافر ظاہر اعتراف کئی او باطن کے انکار کئی
لکه د پاکستان لیډران، ناهم لیډران منافقین، دا تزا حقیقت پخلی خوی خود لکی نمان نو دیتا کفر دا نفاق وینو دا شپق قسمش یو بل کفر هم ده دا می دا استاد نوری دلره آیتا کفر دا الحاد وی الحاد دیتا وی چی منیم اقرارم گئی خو په متواتراتو د دین کی تاویل غیر صحیح کوي. خدای وی ان الذین یلحدون فی آیاتنا، ہمارے دین میں ٹیڑے چلتے ہیں، زمون په دین کی کاغر روان دی. الحاد مانا میلا د صلات خو زمانم منځو خو صلات دیتے ہو چی سار وقتی ورزشو که دا دریاب پغاڑا. زکاة منم خو زکاة دا حکومت ٹکس تاوز. حج منم خو حج کانفرنس تاوی که کراچے کے دیو کهو که کابل کے دیو. لکه دا دیر خلق دا سیدی منکرین حدیث دیتا کفر دا الحاد وی اور حضرت شان مرشاہ سے پدی کتاب لکھلے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین. دا ملحدین و کفر لکا قادیانان و ازمونگا عرصا منو، ختم نبوتم منو، حضور مبارک خاتم النبیین دے اور خاتم مانا تصدیق کونگے، مہر لگون کے. نو سید الکائنات چی دا چا دا نبوت تصدیقو کی آغا نبی دے وی زمون دا پیغمبر تصدیق کرے قرآن کی دی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد. قرآن کی دی چی رستو بیو پیغمبر رازینم بے احمد. الکه زناورو اخو احمد ویلی دا استانم غلام احمد ده. اخو ویلیو چی دا آغا مور با مریمی استا دا مور نم چراغ بی بی دا نمی دا نا چراغ بی بی. آغا ویلیو چی دا آغا پیغمبر با پلار نیستا پلار خو غلام مرتضاو. آغا داویلو چی آغا مقابلہ دا زائغینو کئی تو خود انگریزانو دا حکومت پٹواری وی. آغا داویلو چی آغا تمو جبریل لازی دا دیوی زمان دا ملیکینم دی ٹیچی ٹیچی او گو بندرام یو اندنم دی دا یو سکنم دی دا یو ما کتاب کتلی دا غلام محمود چی دا ما تنازل شوی دا حقیقت الوحی. نو سپکی عربی دا، سپکی فارسی دا، سپکی اردو دا، سپکی انگریزی دا، سپکی سنسکرت. نو آیتون بدل یاسین والقرآن الحکیم لقد جعلناک نبیا فی القادیانیین. نو یو آیاتی ورسرا پلا شوشا زیادی ویدا ما تراغل حقیقت الوحی کتاب. نو دا شانی ما آیات تا یو دے نیم بلسا وسر یو دے کی او ہوئیلو چی احمد زیبر آسمان تا او تو پٹاٹے کے مرشیو دستو نا پیو لگی دلا جس نو پٹاٹے کی تے سوا تلا مئی سن 1908 کی. نو سنگا احمد دے مبشرم برسول یاتی من بعد
او دا د عیسی علیه السلام بشارت دی زمون د خپل پیغمبر په حق. احمد زمون د خپل پیغمبر نوم دی. نو دی وی دا ضمیر ما ته راځي وی دا پیغمبر علیه السلام چې څومره ویلي دي که نه چې عیسی به راځي او داسې به نو د عیسی نه خود عیسی نه دی مراد مسیح عیسی مثل الله. نو دوی مسیح موعود ورته وایي چې هغې نه هغه مسیح موعود نه مراد دی. نو دې ته کفر د الحاد وایي چې څنګه د دین الفاظ مبارک په تواتر راغلي دي نو د هغې معنا او مصداق هم په تواتر په امت کې معلوم دی. نو که څوک وایي د صلات مصداق دا دی چې سهار وختي ورزش کول او د زکات مصداق ټیکس دی او د حج مصداق کانفرنس دی نو دا دې ته کفر د الحاد وایي. ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون عليهم ہمارے دین میں ٹھیرے چلتے ہیں. دا انواع دا کفر شو. دے حدیث شریف تا گوڑ معنی دا حدیث و تطبیق باب صاحب. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا امداد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن احنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل. احنف بن قيس واذا روانهم وامدادكم د دې سړي نه مراد حضرت علي مرتضی. فلقيني ابو بكر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نافع بن حویرث دا مخیل را حویرث ما توي انا تريد شرط رواني مسلح قلت انصر هذا الرجل